اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د تجوید القرآن تربیتی کورس په دویم کلاس کې موږ تاسو خدمت کې حاضر یو. ان شاء الله زه امید ساتم چې تیر کلاس د صفات کم تعریف چې موږ ویلو، کم اقسام وغیرہ پیدا موږ ویلی و، الله تعالی امید ساتم چې هغه سبق په موږ تاسو ته شوی وي. نن به موږ ان شاء الله د صفات او اقسام وایو، او کې موږ د صفات او تعداد د اختلاف په حواله سره خبره کړې و، او نن به موږ ان شاء الله د صفات او اقسام وایو. راځي چې د صفات او اقسام زده کو. نو صفات بنیادی طور باندې زموږ سره دوه اقسام جوړیږي. د صفات بنیادی طور باندې زموږ سره څو اقسام جوړیږي؟ دوه اقسام جوړیږي. نو صفت لازمه څه ته وایي؟ هغه صفت چې په یو حرف کې موجود او هغه ادا نشي، نو حرف بیا نیمګړی پاتې کیږي یا مکمل لاغه وجود ختميږي. د صفت ته صفت لازمه ویل کیږي. هغه صفت چې هغه په یو حرف کې موجود او ادا نشي، نو دا حرف بیا نیمګړی پاتې کیږي یا دغه حرف چې کی ختميږي مکمل. دغه حالت او دغه صفت ته څه ویل کی؟ صفت لازمه ویل کی. او دا ول صفات دي، لکه مثال په توګه باندې همس ته، جهر ده، رخوت ته، شدت ته، د صفات لازمه ویل کی. د دې بیا مختلف نمونه علماء را نقل کړي، هغه په لږ ذکر کوو تاسو سره چې زموږ په علم کې اضافه وشي. نو د صفات ذاتیه او ته هم ویل کی. صفات ذاتیه ذاتیه تو لیکي ځکه ویل کی چې د په ذات کې دا صفت موجود ده. د په ذات کې کدا ادا نشي نو د ذات او د اصل ختميږي. د وجنه د صفت ذاتیه ته هم ویل کی. بل د زموږ صفت ممیزه. صفت ممیزه یعنی تمیز را وستون کې د ته صفت ممیز ویل کی. ځکه چې دا صفات کله ادا شي نو د یو مخرج نه کوم حروف ادا کیږي دا په منځ کې دا فرق راولي، جدا جدا شي د یو بل. او کفرس کدا صفات په کې ادا نشي نو بیا خو دې مثال شو لکه زناور چې څنګه مخارج نشته، صفات دا غید او आवाज نشته او نه مکمل مخارج شته، یو आवाज دی، یو आवाज بس ټول زناور وباسي. د قشان کې بیا زمونږ د आवाज بناوز بالله یو आवाज چاته په کې پته نه لګي، صرف لکه غواج څنګه आवाज وباسي بیا دې یو आवाज به یو قسم خدای نه الله تعالی موږ څنګه بچ کړو چې زمونږ د هر په خلق الله تعالی مختلف مخارج پیدا کړل او د سره بیا د حروف او صفات پیدا کړل. نو حروف او صفات چې موږ وفیجنو، مخارج وفیجنو، نو زمونږ اوازونو کې بیا تمیز پیدا شي، په حروفو کې تمیز پیدا شي. نو تمیز راوستون کې دي په منځ د حروفو کې، تمیز راوستون دي په منځ د حروفو کې. او بل د تشویل کې مقومه سیده ادا کېدونکي حروف چې کله دا صفات ادا شي نو حروف سیده ادا شي، برابر ادا شي، مقوم شي، د خپل مخرج نه صحیح ادا شي. او چې کله دا صفات ادا نشي نو بیا مخارج حروف چې کوم نه هغه نیمګړی شي او یا چې کوم نه مکمل هغه وجود ختم شي. دویم نمبر بیا زموږ سره په دې کې تذکرہ چې کوم راځي نو هغه زموږ سره صفات عارضه. صفات عارضه هغه صفت ته ویل کی چې کله په یو حرف کې موجود وي او کله نه وي موجود. پس کله حروف په دې حروف کې د صفت ادا شي نو په حرف کې خاص سیوا کی، په حرف کې شی کېږي خاص سیوا کی، او که ادا نشي نو حرف خو حرف پاتې کېږي. البته د حرف نه حسن چې کوم نه هغه ختميږي، د حرف نه حسن شی کی ختميږي. د مثال د سره کې زمونږ دا کپڑے چې کپڑے مونږ واچو، پاکي سبا کپڑے مونږ واچو نو موږ خيسته ښکارا کیو، موږ شیخ ښکارا کیو، خيسته ښکارا کیو. خو فرض که موږ ګنده کپڑے واچو بیا هم زم انسان مکم چې ومه، لیکن زما په خایس کې نسبتا کمې راغې، هغه شان مزیدار نه ښکارا کېږم څنګه چې په پاکو کپړو کې مزیدار ښکارا کېدم. دغه شان کې اگر که زه انسان بدل شوی نه یم خو هغه مخکنی خوند مې نشته. دغه شان کې په دې حروفو کې چې کوم صفات عارضه دي کدا ادا شي نو د مثال د سره کدا د ته پاکي کپړې ور واغوسو، دا خيسته کړو، دا مزیدار، دا د پاک کړ. خو پرس کدا حروف ته دا صفات په کې ادا نه کې دا بیا دې شو لکه تا چې کوم دی د ته ګنده کپړې ور واچولې. حرف خو حرف دی خو لیکن په دې کې هغه خواهش نشته، هغه جمال پکې نشته دی. د ته یو څو نمونه ویل کېږي نو قراو په نسبت باندې. نمبر 1 د ته ویل کېږي محسنه، یعنی حسن پیدا کوونکی، خواهش پیدا کوونکی. دویم نمبر د ته ویل کېږي مزینه، زینت پیدا کوونکی، زینت هم خواهش ته ویل کېږي، ښکلا پیدا کول ته ویل کېږي. دریم نمبر د ته ویل کېږي محلیه، محلیه لباس ورغوستونکی. محلیه مطلب څه؟ لباس ورغوستونکی. څنګه چې ما د لباس تذکره مخکې وکړه، لکه تا د حروف د صفات ته ادا کړو، د دې شرک ته د حروف ته لباس ورغوستو، دا د خيسته کړ، دا ډولی کړ. او چې کله تا د ادا نه کړ دا د شتنه اعوذ بالله لکه د حروف چې یو قسم نعوذ بالله لکه بربند ادا شي، نعوذ بالله.
نو دا داسې مثال دی. او بیا عارضه شی شو چې کله دا په حرف کې موجود وي او کله په حرف کې نه وي موجود، کله دا په حرف کې موجود وي او کله په حرف کې نه وي موجود. اوس د صفات لازمه او د عارضه په منځ کې که تا ته څوک د ډیفرنس خبر وکړي چې د صفات لازمه او د صفات عارضه په منځ کې فرق راته بیان کړه، نو نمبر 1 خبره به کې دا زده کوي. نمبر 1 خبره به کې دا زده کوي چې صفات لازمه په هر حال کې موجود وي، صفات عارضه کله موجود وي او کله نه وي موجود. دویم نمبر خبره به کې دا زده کوي چې صفات لازمه په ټولو حروفو کې موجود وي او صفات عارضه په بعض حروفو کې موجود دي او په بعض حروفو کې نه دي موجود. لکه په لږ حروف تقریبا 8 یا 9 حروف دي په دې کې صفات عارضه موجود دي او په نور حروفو کې صفات عارضه نه دي موجود. بل پکې فرق دار چې کله په صفات لازمه کې غلطي وشي نو دا نه لحن جلی جوړیږي، لحن جلی حرامه ده. او چې کله په صفات عارضه کې غلطي وشي، صفات عارضه سیده نشي، نو داسې شی کېږي لحن خفي واقع کېږي، لحن خفي مکروه ده. بل فرق پکې دا زده کړه، څلورم نمبر فرق پکې دا زده کړه چې کله صفات لازمه وي د هغې لپاره به د څه سبب ضرورت نه وي، دا بغیر سببه اټومیټیکلي خود به خود په دې حرف کې موجود وي او دا ادا کېږي. او د صفات عارضه لپاره د سبب ضرورت موجود وي، د صفات عارضه لپاره د سبب ضرورت موجود وي. لکه مثال په تور باندې په را کې د تفخیم قاعده چې کله په را باندې زبر موجود وي نو را به پور وایو، چې کله را ساکن ما قبل زبر موجود نو را به پور وایو. خو که فرض که دا شرط نه پوره کېږي نو را بیا دلته باریک ویل کېږي. د دې نه دا خبر ثابت شوه چې د صفات عارضه لپاره د سبب ضرورت وي، څه حالات داسې وي چې هغه موجود وي نو صفات عارضه به ادا کېږي، او د صفات لازمه لپاره د سبب ضرورت نه وي موجود. انشاءالله زه امید ساتم چې نن به دا سبق موږ تاسو ته زده شوی وي. الله تعالی دې د زده کړې او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.